بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده سوراب خان چوک کې دا واقعیت شوي دي چې په هغې کې یو کس چې عمر یې تقریبا 40-42 سال تقریبا دا عمر دی، نوم یې صفدرعلي دی، اوسېدونکی د پنجګرام دی. نو د داسې راپورټ کړی دی چې زه د جیمسټون کاروبار کوم په دې وهاب پلازا کې سوراب خان چوک کې. سهار چې دی نو حسب معمول زه د کوره راوتی یم په 11:30 بجې باندې، تقریبا 12 سره پاته 12 بجې وې چې زه د پارکینګ ته راغلم. دکان خواته د پارکینګ دی، هلته کې مې ګاډی پارک کړو. بیا هلته څه وخت مې دغه ډرایوران سره کېناستم، د هغې نه پس بیا خپل دکان طرف ته روان شوم چې په لاس کې را سره تیری وه، په هغې کې د کاروبار څه پیسې وې، خو د پیسو حساب کتاب ما ته نه معلوم چې دا څونه وي، کله وایي چې 15 لک وي، کله وایي 20 لک وي، خو صحیح خبره هغه ته د پیسو نه ده معلومه. نو چې په دغه دی پارکینګ نه راووتم نو بیا یو 2 بامسله کسان نغلو، یو به د بل هلته کې بل ولاړو، 3 کسانو د بامسله کسانو له ما سره څه ویمه وکړه، په ما یې ډزې وکړې چې په ډز کې زما دا لاس ولګېدو او په هغې کې زه زخمي شوم او زما نه هغه تیری واخیسته او وتښتېدم. نو په دې باره کې هغه نه موږ پوره دغه وکړو، خو هغه چونکې په بیډ باندې پروت دی او دوی به چې زما طبیعت ټیک نه دی، نو د دې د وجې د هغه راپورټ موږ واخیست او د هغه موږ باقاعده پرچه ورکړه. د پیسو متعلق هغه داسې خبره کوي چې کله یو اماونټ ښایي او کله بل اماونټ ښایي، نو د هغې تفصیل خو بیا د هغه پورې منحصره ده چې موږ څنګه تفصیل لګوي د هغې. او تر دې دمه موږ هلته کې پوره منډې ترډې وکړې، اوس هم زموږ ټیمان لګیا دي هلته په سپینو کپړو کې انویسټیګیشن والا زموږ هغې ټول لګیا دي او CCTV کیمرې چک کوي. نو سزا پورې موږ رسولي دي، انشاءالله امید دی چې زر تر زر به د هغې موږ څه ریزلټ راوباسو.